زما شاکر خان نوم دی د عثمان زوی یم د پریشیلو دا زما پیژنګلو دا او پی ټی آی کې مسله خو زما په خیال تاسو ته پته لرو دا ځان نه غړدا کړی دی میډیا والا دا ذکر دی دا 9 مای قصه ده منګه په چوک کې پرامن احتجاج کړی دی او دا غي پسله کې را باندې کیسونه را جوړی دي سیول نټ ای وغیرہ تاسو ته معلومه ده تقریبا 14 ول د پیرا باندې جوړی دي احتجاج منګه ویره پر کړو چې عمران خان زمنګ مشر گرفتار که غیر قانوني عمران خان یو حق سچ سړی دی او چې دینو د عمران خان پاک کې روتیو خو پرامن احتجاج هم کړی دی موږ ویډیو کال شته د غشته دی هغه وګوره پاغه کې تاسو دا چک کین تاسو په دې زموږ احتجاج څنګه احتجاج وو زموږ د بره یو ډېر یو عظیم بادشاہ شته به او مشران منډي وي او زمونږ چې دینو موږ دا څه جرم نه کړی چې پاغه باندې موږ پښیمانه شو موږ غلطه کړی دا او نه موږ دا شي نه کړی دا کم کیسونه چې موږ راغړي دي دا کم کیسونه چې موږ راغړي دي دا ټول ته پته ده بلکې د پولیس والا ته پته ده چې دا موږ نه دي کړی خو برخل د وخت سره چې دی بس ظلم یو حد دی او موږ سره روان دی خو الله شته تاسو ولې الله شته ټول موږ چې سونه بي کړ ټول کینسل شو موږ سو وخت پورې خو مهروانو لکه اپتنی مجلس راسي اپتنی اسوسي بیا دا غنه پسم بي وکړه او دا بي نه بي کې اوس پورې تاریخونه بدلیدل بس اوس بي کینسل شو او چې دینو دغه شو بس هرڅ شو راوستو زمونږ داسې مشران بالکل تقریبا اوس پټولو باندې دي مخکې یو کس نیم باندې نو اوس پټولو باندې دي په یاره پټولو باندې دي زما عبید نوم دی او سابقه ضلعي صدر تحریک انصاف پاتې شوی نو بس او چکر لراغلی و دغه 9 مې واقعي واقع کې چې کوم څنګه شاکر خان وی چې پوره من احتجاج بنکو او دا د هر یو شهري دا یو دغه حق ته چې هغه پوره احتجاج کوي شو خپل کاغذ احتجاج ریکارډ کولی شي نو پدای کې اراده نه کړیو نو بس زه دا ویل غواړم چې پی ډی ایم کوم قانون جوړ کړو په دې ملک کې نو دا غي موږ مزمت داسې کوو چې پی ډی ایم په خپل حکومت کې د سپریم کورټ خلاف شری هغه الته کې احتجاج کړو نو دا غوی د لپاره قانون نشته او صرف د پی ټی آی د ورکرز د لپاره چې دا قانون شته موږ دا وایو چې را په دې ملک یو څنګه چې تاسو کتلې پرون سپریم کورټ لایو کوم دغه ور کړی دی چې ججمنت نو موږ صرف دا هغه نوټس کراولو چې را تاسو خو لایو دغه کوي دا څومره قتل عام دا څومره ظلم زیاتې تحریک انصاف د ورکر سره نو آیا موږ پاکستاني نه یو موږ ټول دا هر چا احتجاج اگر چا احتجاج نکو هر سړی کوي هر پارټي کوي نو کومنګو کو نو کفر خو موږ نه کړي د ډیر زیات چې نو سامان ته چا شوی دي دا ډیر په سونو په زرګونو خلک په گرفتار شو سره ها شو چې کم پاتې د موږ چې دا بي بي چې کومونه لګډیل شو تاریخونه بدلیدل نو اوس پکې 15-20 کسان 15 کسان زمونږ بي بي کینسل شو دا سه پارټایز باندې دي چې په 20-25 تاریخ باندې مختلف تاریخونه دي نو ټول باندې چې نو هغه بي بي کینسل کیږي او دا شان کسان را لګي 20 او 25-30 زه بالکل دا جنگ د ټولو په شریکه جنگ دی دا تحریک د موږ د قائد چې هم په جیل کې دی د موږ غټ لیډرشپ ټول په جیل کې دی موږ د چانم ګیله نه کوو زموږ چې څومره تر پارټۍ کم کسان دي که زموږ منسټران دي په هغوی اف آی آر دي څوک جیل کې دي څوک باري څوک په بي بي کې روان دي داسې ټول چې زموږ څو مشران دي هغه په ټول باندې هغه شته دا کیسونه شته او زموږ دا یو تحریک دی ګیله موږ صرف د یو شي نه کوو اره دې نه کوو چې په ملک کې د قانون او آئین دا بحال شي دغه موږ انصاف غواړو بالکل عمران خان سره څنګ په څنګ ولاړ یو او عمران خان دا یو تحریک دی دا تحریک یو ایسره او ان شاء الله عمران خان سره ولاړ یو اوس هم ولاړو بیا هم ولاړ یو بسم الله الرحمن الرحیم زما وحید بچانوم دی او موجوده تحصیل پی ټی تحصیل صدر یم بالکل مونږه ان شاء الله د مرګ ان شاء الله د عمران خان سره ولاړو په دې تحریک کې اصل کې مونږه سیاسي پارټو سره پلار نه دا یو تحریک دی مونږ د خپل تحریک سره ولاړو او ان شاء الله تر کوم چې عمران خان ژوند دی او هغه د تحریک جاري ساتي مونږ باغی سره څنګه په څنګه ولاړو باقي چې دا سونه سخت په مونږ تیر شوي نو مونږه د دین ډیر سخت ته زمونږ ورکران ټول تیار دي ان شاء الله او د دوی حوصله بلند دي زمونږ لیډر په جیل کې دغه دی او غیر قانوني غیر آئینی طریقې سره هغه اوچت کړو نو د هغې دپاره موږ احتجاج کړو او موږ صرف غواړو چې په دې ملک کې د آئین او د قانون بالادستي جوړه شي داسې کار دی چې موږ ناربازۍ چې زمونږ کومې شوې وې هغه تاسو په ریکارډ کتلی شئ ناربازۍ چې زمونږ کومې شوې وې هغه تاسو چک کې هغه موږ صرف د خپل قاید دپاره کړې وې
چې هغه د یو دغه نه د عدالت نه غیر قانوني ګرفتار شو، د هغه نه جامې راخ کړي، د هغه نه جامې اوښ کړي او په زور یې بوتلی، هغه عدالت نو ګرفتار کړي، هغه یو اداري اوچت کو او غیر قانوني ګرفتار کړو. نو د هغې دپاره موږ احتجاج کړو. کله چې قانوني ګرفتار کړو نو هغې دپاره موږ احتجاج پیل چې قانوني لاره وه، خو په ملک کې د صرف قانون او آیین بحال شي.